واجب باندې مخکې چې دا بدلې موجودن على بعض الآخرين يمكن له او دا تقدم كم تقدم له لكن العلمية متعلقة بمقدم الفرقة التقدم كم تقدم له ذات مقدم له وكم تقدم كم مقدم له بالعلمية تتريجية بسرعة فكا واجب تعالى علمت اعتبار الشهادة لوجود ممكن فكم كم تقدم بالعلمية أو يجوز يكون شبهه لا رشيد اقتديه لك بيادة موجود على بعض فتقم واجب تعالى أولى وأنتظر أو غرب بيه غراوه بيه المناسب بيه فلم يتفقه على بعض آخر رجل ممكن له فليبقى المقدم لموجود المقرر ده أصل كده ده يمكن تقدم خبر ولا يمكن أو لا خبر يمكن أول خبر ولا يمكن أو لا خبر مقدما ده أول نشو أدرس أولى أن تبدأ أولى نشو يو أولية شو يو أولوية شو وده أصل كده مثلا ده كده ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية إلا وصريح الإنسان بلا شيء تأخذ دون مسمى لا تأخذ هذا وجود التشكيك تدرو وجود تشكيك سنو إذا وجود التشكيك كده مشكك بيجنا أو ده أوليته وأولويته ده تشكيك وجود وده توجه وكويجا وده توجه نور مخرج بياني أصول ده الشديته والزياديته هذا إذا فرق كل مثال معك لكن الشديته فرق قابيس سيدا الغريبة شابني سلس بني ده الشدة سيدا غداغينا فا أسي فك جامني فسوبا أبي زماني أو ده جام مثال شو الشديت الزياديت لكن سيدا غدا أبيسو بلنس غدا قبل باني جامني ده الزيادة سيدا غدا يو غدا قبل باني لكن سبنولا يوشن كده يوتان هو لس غدا تيمو شو كورتا وتاتي ده يوسو يو غدا تمبريكا نو دا ابيض په دې لږ غزه باندې زیات صادق دی د زیاتواله دا د کم سره تعلق ساتي چې سره کمیت سره زیادت د کمیت سره تعلق ساتي نو کم دې نه کم مقدار ته وي مقدار چې معنی څو غزه او دې بل طرف ته څو ده هغه د ازیت په مقابله کې انقص راځي نو هغه څو ده کیفیت یو شان ده سپینواله هغه کیفیت یو شان او هغه مخینه هغه پلان یې سمج او کپلا سودا یو شان دي کنه خو یو ډیر سپین دی یو تر ده الته د کم خبره نه ده الته د کیف خبره ده متقل ته د شدت او د زیادت من کفا کوم راشي شدت ته جزر تعلق سي د کیفیت سره او چې شي او زیادت هغه د کم سره تعلق سي اوس په دې کې راځي چې ته مثلا کې اولویت اولویت وي کنه اصول د منځره شدت زیادت ته به ذکر نه کوله كم مثلا بشو إن أغلب الكتاب ليش بقارو مثلا شو مشكك إن تفاوتت بأولية وأولوية وأشدية وأزيدية إن تفاوتت بأولية أو أولوية أو أشدية أو أزيدية ده يسأل كي وجود التشكيك كده رسولي ما دا دوشي ويلي دا ما حصرا ندي ويلي دا ما تمثيلا ويلي مثال میں پیش کر لے اور مثال ہی بعض افراد سره په مثال کې احاطه نه ها مثال کې ځنی او حذف نه کومه انا خدای باندې دا مثال په تور اخلم اگر شنو ته هم شتا ځکه کته وي ګوره وغرضه من قوله غرض د دې قول نه تفاوتت باوليه او اولويه مثلا فدې سره غرض مثال لجي انت مثلا يبدا التمثيل ونصبك بلم ننخه تمثيل غرض ده لاندې لیکل يعني ليس المراد الحصر لیکل کنه حصر په دې دوه کې غرض نه ده فإن التشكيك لا ينحصر فيهما ذکر التشكيك نه منحصر په دې دوه کې بل قد يكون بالزيادة والنقصان بزيادة او نقصان سره وي زیات نقصان ما ته وي لکه ابيز په لسګه ذکر فلاح په یو غز باندې او بشدة والضعف لکه یو کپړه د تک سپینه دا ډیر تیز سپینه دا پاش او دا بل سره هغه اس سپینه دا عام سپینه دا او دوانه شکم دی یو غز دی دام یو غز دا او دام یو غز دا ٹھیک ده کنه مدام ته د شدت او تضاد خبره ده شدت ضوب ماته ته دا کم سره کیفیت سره تعلق ساتي لکه چې زیادت نقصان ده چا سره تعلق ساتو کم سره تعلق ساتي الله دې وبخا بیا دې خراشي وین کسورا دې من شرح کله ما تستاهل یو سوال جواب خو ته غوښتم کوم سوال چې دلته کې صنعت الاستخدام نه کار اخلي
هغه دا وایي چې وان کسر ای لفظ ان کسر معناه المستعمل هو فيه کنه چې معنا مستعمل چې کوم دا کثیر وي ما تاسو دا ویلو ګورځي په یاد خبره کړې و دا لفظ چې دا کثیر المعنى ده یا به هرې معنی نه دا لفظ وځي شي په وجه علی حد سرا او جزر ته ته لکه مشترک مې خپل مشترکون فيه ده خدا د په اسم کې د چا لپاره د دې پر چې مختصر شي اې لپاره فی کټ کوم مشترکون فيه ده ٹھیک ہے او پسې راځي او کنا هر معنی له جدا جدا نه وځي شي یو معنی لده په بل معنی کې استعمال شي ده اول او متروک شي او دویمه کې مشهور شي او یا نه په اول کې متروک او په دویمه کې مشهور دي ته وایي منقول نقل شو کنه بلې ته نقل شو پات شو څه شي او دې ته منقول وایي دې ازړي معنی ته منقول عنه وایي دې نوې معنی ته منقول الیه وایي دې سړي ته ناقل وایي او په اعتبار د ناقل سره تقسیم ده په کې اقسام ثلاثه وتا د ناقل تعین کوا نو که تعین تا وکړو هغه شریعتو هغه ته منقول شری وایي او عرف عام او عرف وتوایي او عرف خاص او اصطلاحي وتوایي خبر پوه شئ کنه شپ او کنا اوله کې مشهور شي متروک شي او په دې کې مشهور شي نو بلکې په دوانو کې استعمالي على السواء برابر مش په اول کې استعمال شي هغه چې غیر ولا شي هغه ته حقیقت وایي او په دې کې استعمال شي چې غیر ولا شي نه او استعمال شي ایته مجاز وایي ایته ومجاز کې به یو علاقه او قرینه بکاري څه بکاري علاقه څه بکاري علاقه او بکاري اوله څه قرینه څه چې زين به تاسو نو تا کته کوشش کته په شرح ته کوشش وإذا سوى اللفظ إن كثر معناه المستعمل هو فيه فلا يخلو وإما أن يكون موضوعا أو موضوع لكل واحد من تلك المعاني ده هذه المعاني نبارة ابتداء كنا فديس منقول ويسخا ها سكجعلتم منقول إليه ومنقول عنه كان ما لفظ موضوع له دي سكجعل قبل النقل ولا شيء وبعد النقل ولا شيء كنا هو شيء لكن وجد لكل ابتداء لا بلکې ابتداء نه بلکې اولا ویل ولا شی ده بیا ولا شی ده بل الله د مناسبت توجینا البته ابتداء نه ما ته ګورې استقلالا نه راځي او اولا کې د دې سره مناسبت دې د اول سره مناسبت نو دې ته نقل شو نو دې ابتداء سره منقول وسخه ويجي بکنه پرې یا الله من پوه فشي لا شيء بوزن على حدة فوجه على حدة سرع أو لا يكون كذلك يا بدشنوي لك وسماتا تفايد ويلوا والأول يسمى مشتركا ما إذا قاعد أصلك مشترك فيه وخا كلا ذاك مشترك خذنا لك أنا بدك اشتراك على الله ده دي عدة المعاني ده كانوا معاني واشتراك بدك على الله مشترك وياكنا كالعين للباسرة والذهب والركبة والذات والشمس كما عندك ده كانوا معلومة هذا شيء وعلى الثاني بنا بسانی باندې چې داسې نوي چې داسې څنګه نه هرې ویلو چې دا نه وځي شوی اوس په دې کې زین ته یو خبرې راځي د دې کې زین ته د صورت په دې کې کنه چې تا وایي چې موضوعي هرې ویلا او یا بدشي نه دې نه دا مطلب شو چې یو ویل هم وزن نه یا راشي یویره وځي په نور له وځنې څه احتمالات به دي هو نه خدای په حکم باندې دا او ما لا يكون كذلك سوسرتم غلو دا يكون كذلك څو چې هر یویله وځ شوی دی لا يكون كذلك د دې سوسرتم جوړي یو صورت کې نه ده یویله هم نه وځ شي ادا شي او دوی یو له وځ شوی دی په نور کې اسی استعمال شي نو دا د دې په څه راځي کنه او چې ویلم نه وځه شي دا به څنګه وي دا خدای باندې دا به ماخله دا شي ماخله ولې څنګه موږ په لفظ موضوعه کې لګیو څنګه لګیو تطا خطر ختمي ويقول جوا على الثاني بالثاني بان الثاني ده بل سره کې متکی وما لا يكون كذلك يدسني فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا مخام خالد على اللفظ موضوعي لواحد دب واحد من دباب لواحد من تلك المعاني يويل هذا المعاني لو وذا شيء بوي خامخا اصرت ختم كشي يويل وذا شيء يولو من وذا شيء ولي اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوعي ثم انه يستعمل في معنى اخر واسمع تقول جي وذا شيء يويل رده لو كبلك استعمال شو فإن اشتهر في الثاني كما شو بدلك وترك استعماله في المعنى الاول او طريقه استعمال ذي بمعنى اولك بحيث دارين ما تدخل وما تدخل
چې ذهن چې کله زی دا لفظ مطلق ذکر شي د قرینې نه نو ذهن به کوم طرف ته ځي وایي کنه دغه دویمه ته بځي چې په کومه کې صورت علامه دغه او د ترک دا اول قرین معنا هم دغه ويقول لي بحيث يتبادر منه الثاني وللشان ترجبا پوش في دا ثاني بمتبادري اذا اطلق كان جدي لفظ ذكر وكاشي مجردا عن القرائن خالد قرائننا چیز قرینه سرنا ذهن بده دویم ته ځکنا فهذا يسمى منقولا دې سوي او منقول زکه چې نقل پکې راغله دته نقل شي او وإن لم يشتهر في الثاني بدون مشهور شيء ولم يهجر في الاول نو پر خو دې شي په اول کې بل يستعمل تارة في الأول كلا في الأول كاستعماله وأخرى يعني تارة أخرى في الثاني بدي ذمك فإن استعمل في الأول كم استعمل شو في أول كي أي المعنى الموزون له كم لو هذا الشيء فايق مستعمل شو يسمى اللفظ حقيقة لفظ تبع سوي جلاد وبخاء صوتوي حقيقة وتوي صوتوي أو ما لا مثال خل لك أسد شو ده ولا شيء على حيوان مفترس لهم أي استعمال شيء فرجل شجاعكم وخو چې کله مستعمل شو چې بچا کیږي په حیوان مفترس هر کلی مخصوصه کې او له حیوان چې په شی په او نه کنه وي نو دغه شو دا حقیقت شو چې استعمال شو په شجاع کې دا مجاز شو وز دې حقیقت ولا وي الحقيقه على وزن فعيله څنګه على وزن بمعنى الفاعل من حق الشيء اذا ثبت عربي حق الشيء يحق اذا ثبت فيه ادم تقبل اصلي معنا موضوع لوګي ثابت شو تشد ده حق يحق بمعنى ده ثبت يثبت ثبوتا معنى ده او فعيله بمعنى ده فاعل ده بمعنى ده ثابت في المعنى الموضوع له تكشو كان شو اوري كان اوري ده خپل معنی کې ثابت شو خپل موقع دا تا نه پدې حقیقتن کې دا تا د چا لپاره د نقل شو د وصفیت نه اسمیت تا ترى څه به شو د نقل لپاره من الوصفیه څخه حقیقتن هر ثابت شي ته وسنه یو خاص شلم کو د وصفیت نه چاته اسمیت تشوا اوره کنه اوره او مجاز د مجاز ولي وي دې بل ته مجاز وي کنه انت المتكلم جاوز في هذا اللفظ دا مجاز نه مجاز مفعل وزن ده مجاز ظرف څه هيك الظرف صيغه زيد تجاوز زيد چا تجاوز کرنے دي متكلم تجاوز کرنے المتكلم قد جاوز في هذا اللفظ فدي لفظ کی تجاوز کرنے عن معناه الاصلي ده معنى اصلنا الى معنى الاخر وش به دغه لفظ محل د جواز شو جواز اولیدو ته وي دا زه شو دا اولیدو چې په دې کې متکلم اولیدل دي دا اصلي معنی نه دی معنی تا څنګه دې په کوم خبر نه پوهه مخه ته بسلا شدي ذکر وي مستعمل في الثاني الذي هو غير موضوع له يسمى چې کوم ده مجازا لك وسماته وي ما تاسو ته دا منقول به څه قسم دی وای کنه په اعتبار د تعیین د ناقل سره هو على ثلاثه اقسامنا ثم علم بیا خبر شدي ان المنقول لا بد له من ناقل دې لپاره ناقل فکر من المعنى الاول المنقول عنه الى المعنى الثاني المنقول اليه يناقل فكذا فهذا الناقل اما اهل الشرع واما اهل العرف العام او اهل عرف واصطلاح خاص لكن نحن شو مثلا فعلو يسمى منقولا شرعيا لكن ما تستوي وما ما تقول جي صوم مطلق امساك توي تشتوي مطلق امساك توي في لغتك بان نقل كش كم ليش اهل الشرع دارين شاتا امساك د مفترات سلاسونا نهارا مع النيه هر قسم امساك توسنوي دق امساك خاص توي او داشو كما وعلى الثاني فثاني بنده شغ ناقل اهل عرف عام ومنقول عرفي وتوي كده دا بیا مثال ما تاسو ته پیش کړو کنه دا بكل ما يدب على الطوي بیا نقل شو چې کوم د ذات القوائم الاربعه یا نقل شو چې کوم د چاته جي استا فرستا او على الثالث چې څو چې خاص اصطلاح دا کار کړو خاص اصطلاح لکه اسم په لغت کې یا چې کوم د علم توي ترتل کنه علم توي او یا بل الكوفيان يمشن في بستان بلشن كذا سيدا لغوي معنا بيان نقل شو شاته جي
او چې طلعات کې په معنا باندې په نفسي چې مختلف په او د ازمنه او سلاسو کو دې د بار ولا شو دې د پر نقل شو خاص جماعت د نحویان او نحوات کار کړل نو پس دا چې کوم دې منقول اصطلاحي شو. وعلى الثالثي والى هذا اشار بقوله او دې تقسیم ته اشاره کوي په دې قول سره ينسب الى الناقل نسبت به کیږي دي ناقل تا. رحیم اوس په طور د تمهید باندې د دې مقام د حل لپاره کنه لابد د معرفت چې کوم دی د معنی د امکان نه پښه شي امکان چې دی نو امکان په دوه قسم دی امکان خاص دی بل امکان عام دی. امکان خاص عبارت دی د سلب ضرورت من الجانبین نه څه لکوس من تاسو ممکن په امکان عام سره نو زموږ چې کوم دی سلب ضرورت من الجانبین د دوه جانب دي یو جانب د وجود دی او جانب د عدم دی او جانب د وجود هم ضروري نه څنګه که جانب د وجود زموږ ضروري شي نو عدم به من بیا را نشي او که جانب د عدم زموږ ضروري وي وجود ته بنور راوتی ٹھیک شو پتہ ولګي دا چې ممکن په امکان عام سره یعنی سلب ضرورت من الجانبین من جانب العدم والجانب الوجود امکان خاص دی ته څه دی چې امکان عام نه امکان خاص وي ښه پس نه خطا نه کړو امکان عام او امکان خاص دی سلب ضرورت من جانب ممکن یو په امکان خاص سره ممکنات خاصه دی ښه امکان خاص وي سلب ضرورت من جانب من منګه او تاسو منګه تاسو چې دي کنه پوښتنه پیدا شي ممکن په امکان خاص سره سلب ضرورت من الجانبین دی جانبان مراد جانب د وجود او د عدم نه جانب د وجود هم زمين نه کنه عدم به عمل باندې راځي او جانب د عدم هم ضروري نه کنه پوښي کنه وجود ته بیان وروتي نو ممکن شو په امکان خاص سره یو امکان عام دی امکان عام چې کوم دی هغه سلب ضرورت من الجانب المخالف ته وایي سلب ضرورت من الجانب یعنی د کوم شي سره چې تاسو لګاو یا د اثبات سره لګي به د نفي سره لګي لکه ته زید قائم بالامکان العام دا امکان عام ته چا سره لګاو اثبات سره لګاو نو جانب مخالف څه دی سلب ضرورت دلته کې د دې معنی دا چې سلب ضروري نه ده پاتې شو جانب دا جانب ایسو نه جانب موافق چې هغه دلته جانب اثبات ده چې دلته په دغه مثال کې جانب اثبات ده دا څه ده د دغه پوښتنه د ضروري نه د دې نه د دې سره نه کار نشته خبره وي تم د تلاش لګي خره درا موړای وي پوښ د څه خبره فوا تم د تلاش لګي خره درا موړای وي معنا مطلب دی چې امکان خاص د عام ټکی د چا سره لګي چې د کم نسبت سره ولګي ایجاب سره سلب سره یا نفي سره دا طرف ته څنوي د دې هدف څه مخالف طرف دی وایي چې غزر نه ده دې وجه نفس امکان عام يمكن من ده نزول چې مخالف طرف سلب زمینه دی نه نو څه جانب مخالف زمینه ده مخالف از ایجاب هم کې دي شي او سلب هم کې دي شي که بان كان عام د جانب ایجاب سره لګي لکه پوښتنه لکه زید قائم بالامكان العام سمعنا لك جانب مخالف شد ده نفي د قيام بزيدنا نقول زيد قائم بالامكان مرارا پوښتنه زید قائم چې نفي د قيام د زيدنا دا ضروري نه ده دا نه مراره بس دې تر تسوي دې طرف ته کې دې شي چې دا ضروري کې دې شي ضروري نه دا طرف دې طرف باندې دې سره نه روشنايي نه ورځي اكو تاوله کو د جانب مثال پیش کې مخالف زید ليس بقائم زید بامكان عام دې معنی څه ده
قيام زيد ليس بضرورينا هغه جانبي کنه ثبوت القيام لزيد دا ضروري نه ده زفما نشه زيد قائما بالامكان العام ثم نشا ثبوت قيام لزيد ضروري نه ده او زيد ليس قائم بالامكان العام دا الثبوت ضروري نه ده تشل د دې هدف سوکي د دې محل سوک ته چې کوم ځای کې دا سلب ضرورت کم طرف ته کیږي مخالف طرف ته لهذا وش دا امکان ته د مستا په سل ځای کې په کاري دا امکان نه ښه هر ځای کې نو تبع زين القائم بالامكان عام سمعنا کې سپاس په عربی کې زيد ليس بقائم بالامكان عام اسمه ثبوت القيام لزيد ليس بضرورينا هذا ثبوت كده ترى نعم ترى څه لګاو زيد ليس بقائم كده دله ده مخالف شوته ثبوت نه ثبوت القيام لزيد ليس بضرورينا زيد القائم بالامكان مسمى سلب القيام عن زيد يا نفي القيام عن زيد ليس بضروري ده ليس ضروري ده ادم ضرورت نه سلب ضرورت ده آیت سره لګي هته بل څه څوکم کله سره موافق سره موافق انه خالص ده موافق ته کنه څه موافق وایا د سره د کار سره ضرورت سره در سره کار دغه دې چې څنګه کې دې ضروري نه ٹھیک ہے پس کله تاسو کې چې په دې کې هم موافق او مخالف شو موافق او مخالف تاسو کې شي موافق کې شي ایجابي او مخالف به سلبي او موافق کې شي غیر سلبي موافق به مخالف به ایجابي چې تعیین ته خبره وته طالب و چې ما ته تعیین کوا بیا به دا امکان عام په دوه قسم شي یا امکان عام مقید بجانب الوجود او یا امکان عام مقید بجانب العدم پوشه کا بنا څه او دا تقسیم په کوم بنیاد کیږي د هر شی یو بنیاد دا طالب ته تاسو کوي چې دغه خطا موافقه مخالف وي او موافقه مخالف هر څه کې دي او موافق کې دي ایجابي مخالف به سلبي موافق کې دي چې کوم دغه سلبي مخالف به ایجابي تعیین کړه بتعیین کله تقسیم شروع شو تقسیم شو کله یو د امکان عام مقید بجانب الوجود مقید بجانب الوجود ده مطلب ده چې تعیین مې د جانب چاو کو وجود کو امکان عام مقید بجانب الوجود یعنی سلب ضرورت د جانب د چانه د آدم نه اوس په مخالف نه اوس په آدم نه امکان عام مقید بجانب الوجود دا مقید من جانب موافق معین شو ا جانب موافق څوک شو امکان عام مقید بجانب الوجود کنه دا مقید من دا تقیید نه تقیید دا من تعیین د جانب موافق شو دا تقیید مقید بجانب الوجود کنه دې سره څه جره تعیین وکړو د کوم طرف او چې موافق ته ونشي چې مخالف مو انشو لیکن كان عام خطار بچاس المخالف طرف سري مش لما مقايد بجانب الوجود شو ده مقايد بجانب الوجود چې اسمه تعیین ما وکړو یا طالب ته مانه تاسو کو تعیین کوا ما تعیین کو امکان عام مقايد بجانب الوجود سمانه سلب ضرورت د جانب د آدمنا او جانب الوجود ضروری وی او کني لان الوجود ضروری وی او کني نو پس دا امکان عام مقید بجانب الوجود شو تشوا او ده شامل ده ممکن ده په امکان خاص باندې هم او شامل ده واجب تعالاتهم واجبتهم ولی حل ده خبره داره چې ولی ده شامل شو چاته جی ممکن ده په امکان خاص ځکه ممکن په امکان خاص کوم ده سلب ضرورت من الشجره من الجانبين ٹھیک ده واغه ته ځکه شامل شو چې تا وی چې دلته کې جانب وسوک ده پېږي دا مخیم کان مقلب جانب وجود ده کنه سلب ضرورت جانب څنګه ده عدم نه اوس مخالف نه اوس خو یقین معین شه ده کنه سلب ضرورت جانب څنګه عدم نه ده
جو ټیک ته ممکن په امکان خاص جانب عدم ضروري نه ده او ته غواړې چې دې خو د جانب وجود په څه له عامل او کنه چې هغه ضروري وي او کنه نو کنه که ضروري نه وي دلته په خلاغه ضروري نه ده دا هم د یو فرق شو ممکن په امکان خاص د ممکن په امکان عام مقید بجانب وجود یو فرق شو او واجب هم فرق شو واجب څه شو دا زموږ مسله روانه ده پوه شئ کنه څه دي او وجد المنفعه واحد فقط مع امتناع الغير تقضى کې به اوس واجب من مثال پیش کوو نه دا دغه کې پیش کوو ها په دغه کې اوس من دو مثال به پیش کوو یو پکې د قرازي ٹھیک شو واجب کولې تا واجب هم د ممکن په امکان عام مقید بجانب وجود او فرض شو ولې لکه ممکن په امکان عام مقید بجانب وجود دا چې جانب د عدم ضروري نه ده چې د واجب جانب عدم ضروري نه ده څنګه ول جانب عدم د ضروري شو او واجب یې او دغه ته وي کنه طرف جانب وجود عمل چې ضروري وي او کنه جلد ضروري ده چې دام د فرض شو پس ممکن په امکان عام مقید بجانب وجود خاوند د دو فرد شو د دو قسم شو پس ممکن په امکان خاص ده هم د لاندې راغی او واجب هم د لاندې راغی ممتنع له لاندې نه راځي ممتنع نه راځي ځکه سلب ضرورت د جانب عدم نه ده او ممتنع کې سلب ضرورت د جانب عدم نه ده پوه شئ ضرورت د جانب انت سلب ضرورت د جانب عدم نه ده کنه عدم ضروري انت سلب ضرورت نه عدم بلکې ضرورت د جانب عدم ده نو هغه د دلاندې ناراضي پوه شئ کنه شي په خبره باندې ځان توکل الله دې وبخا وخت به سناشه دا کوم ممکن شو وایګه جدل ته د چې کوم ممکن په امکان عام مقید بجانب وجود راغی او ته وایي چې زه د دې شی تفصیل کما ممکن راځي کې راغی یا په لکه د نحوی په کتابونو کې یجوز راغی او د دې جواز او د امکان کوم امکان خوته ها ومكان عام مقيد كم يواخا بجانب وجود الصوت نتون كي من واجبون او صوت واجبون او صوت او ممكن بين الدوان دا دنان درورو وتدشي التفسير دا دكو دا دوان داخل شي وتبع الترجمة في فلا يمتنع وصرا فذا دلت دا يجوز دا يمكن ترجمة فلا يمتنع وصرا ذكا واجب هم لا يمتنعوه او صوت ممكن بمكان خاص هم لا يمتنعوه دې وجه په کافي کې چې ويجوز سفره دغه يجوز لاندې رسو دې په کې یو من دلیل نه داخلو ها یو چې کوم دنه څوک هغه چې صرف ضروري دوه من داخلو دا غلانه څنګه داخلو یو سلاسل او سواعين كلام داخلو او بل کوم داخلو ها دوه من داخلو او وجود صرفه للضروره للضرورة ده للضرورة وللتناسب ده للضرورة هو واجبي او للتناسب ده جائزي نو چونکه جائز او یو واجب دوسي سنا ده يجوز رانه من راولو نو خامخا الته يجوز بمعنى ده چا لا يمتنع سره تفسير کوو نو هغه للضرورة ده واجب شي او هغه للتناسب جائز ممكن بامكان خاصي دوه بده يجوز ده اندري دي وجه الشارح جامع ده يجوز تفسير دلته فلا يمتنع
تاسو ته خبر وکړه چې ستاسو د پاکي تفتازانی او پیژنه تفتازانی څه کا تفتازانی ته دا تفتازانی موږ تهذیب او طریقه سره دا تفتازانی دی د سور د بلاغت په میدان کې هم د چې کوم کمال سمانی او متول وایو خوشي نام د راس شي دي څه دا سره چې تفسیر په میدان کې کشاف د شکل بهترین شي او هغه ملایي ښه او کچرته میدان کې د شي کشاف پیدا چې په حاشیه دمو د سې جرجاني په مور وایي سر جرجاني ولا شي چې دا هغه باندې درته خوشي چې هغه ملایي دا په توانه چې ته ليش توانه بيخا شاب بحاشية تفتازاني او سلوك تكشف دا ناس يتساعد فعقائدك هم تدش شرح العقائد تدمق شرح المقاصد هم تدمق هذا يرفع سوجد لك شيء دارم سمسا تريد فلتك ستخاصي سوجد كده تريد فلتك تريد تجعب وفي خول كشاي نقل مسلم تكشف كتاب بهترين كتاب أيضا بفويدة فرق فديك كتاب الفويدة بالناس تفرق ذولي خو منطق كلك منطق واحد سم منطق واحد منطق شكم ولا نيزم سبقت موعد بس نعرف موعد هنا ذكر تاتا عقيدة ليه عقيدة عقيدة تبقى مركزي كتاب الرد عقيدة وش في شرح القاعدة وشرح المقاصد بل بس ترجاني شرح المواقف تدريونا جده بوشي بي ستا خمنطق علم حكمة علم كلام نيري كنا وده عقيدة كتاب الرد ننجي كم ده للتجسيم او تقدم لتيمية ابن قيم او عقيدي ولا او على التجسيم او داخل قسم خلق ولي دا غونا هو خبر شنو ده خوشي ده على حديثه او بيد هاغي نابوها خوشي في نابوها ده غشي ده هذا سنة بالجماعة اي خلاص ابدي نوعي كتوبة كيولي ده وجدارا ستاتريو علم نخلق معه فدا جاوي او بيه تقضى عقائد كتابون الصار كلا كتابه جرت بردشتين باقي ده كان ترشي او ايه كان او استاذ خبركم لا تمتازاني سيداجي ده تمتكي مسلك تشافق قد اختار مذهب المتقدمين وترك مذهب المتأخرين هو شيء وتاتا ما صاف شو مسلك المتقدمين فهذا كي كان عند الوضع فريق التشخص نشتا يعني كمان معنى له جواز كيف فريق التشخص نشتا عند الوضع يعني جواز والي وزكو هذا كي معنى له جواز كو هذا غير متشخص سواء مفهوم كل لي وذكر لك ها او ديك بس شيء راغله تشخص راغله وعند استعمال كنا وده هذا غيره جواز شيء يولد استعمال ببشي او سكر دموي ويجي لفظ ده هذا موجود بار ده كل المتقدمين والتفزاني بركره لكن بالشرط الاستعمال في الجزئيات سيدا مست هذا كلا جدوي ان اتحاد معنا ده اتحاد معنا من واحد سره کړو کنه کمانا د دې مفرد واحد معنى ده مفرد سوا واحد هذا معناهم واحد ده متقدمين بنسبان ده كان لا ولي چاره وذا کړل هم په امر واحد ده کنه معنا تکتر روجي انتهى معنا فمع تشخصي تشخص وسره هم معي تقدر يسترګي وای تشخص وسره هم معي ده بری معنا نه استعمال پټیم کې استعمال پټیم کې دې په کې دغه ده کنه حالانکه صحیح خبردار چې دا هاذا او اسماء اشاره دا مستترش دلته بچا کې داخل وشه کې نشه دا په متکسر معنا کې داخل څه کې داخل وي هاذا څه معنی نه متقدر معنی لوز لكن هغه وزو عموم وزو يوزر ربط خدای بنده هنا قناشه وكانوا لوزن هي متكسر المعنى کې داخل لك په متحد المعنى کې داخل د متأخرین په نسبت د پوسټر چا کې داخل متكسر المعنى کې هغه هر هغه لوزه کوي ګڼ نه وځي ترې چې سید نو بکر نو مایو له جدا نه وځي ورشه
چې تفهم مع التشخص نصر يسري سر رفع رأسه وقال تم تشخص تا كم ذلك عزاك المتقدمين بالنسبة للتشخص تا كنشته ولا تشخص تا ده لا يرسل لو وزعان جنيه تشخص بكشته ووزعا عند الوزع فكار ده شيء عند الوزع بكنشته صفور هذا هو فچاکی داخل دا فچاکی داخل جسمه نو کو وزعن د نه لګول عذاب نه وته یاد عذاب نه وته ځکه وحدت معنا پکمشته تشمعیت تشخص پکمشته انت هذا معناه پکمشته مع تشخصه پکمشته هذا چې توزعنه نه تشخص عنك وزن في استعماله پکشته چې تا کله وزعنه وي نو هذا او د تپشان اسماء اشاره ټول دی واته څه دا ټول خبرته فکره او تقدك نو علم يا علم هذا علم نشو ولا علم نشو هو فكتب ورجي قوله وزعا ما تستقبل زميله بحسب سرج ديو اسم منصوبه تفسير چې بحسب سروشي تپوشه چې دا سره تمیز دی تجارت تمیز دی مای التي نسبة تشخصنا تشخص حدث مصدر ده لابد له من فاعل او تقي فاعل ده هو زمير اضافه مصدر شي ده چاته مخفل فاعل تا او په دغه نسبت کې ابهام وزن دغه د پاره راغی د ابهام لپاره فعل پس دا چې کوم ده سره تمیز ده کنه فما تشوزن علم کته خوشا څنګه بحسب الوزن دون الاستعمال دي کاره دا وزن ته نه به استعمال دا تشخص ماره پکار دی او د وزن په وخت کې نه استعمال ته ولې لکه دا خبره ته ولې کې هیڅ چې په دنیا کې وششتا چې وزن پکې تشخص نه صحیح او کله پکې تشخص راغلی شته چې څه کنه دا احتمال عقلی دی وشتا لان ما يكون مدلوله كليا في الاصل چې دا هغه چې وی مدلول دغه کلی په اصل او متقدمین په نسبت باندې آزاد چا نه پروژه کلی د پاره مفهوم وتومه بدل وتومه تشو دلته دې څنګه الفاظم دی ولش لان ما يكون مفهومه مدلوله كليا تشو مدلوله مفهوم في الاصل فاصل تشو ومشخصا في الاستعمال او مشخص بچاکه دا څوک دی وای کنه کاسماء الاشاره ته تقصد کې به چا اعتراض چې نه په اسماء اشارات کې څو مفهوم کلی نه وځه تاسو وای هر جزئی له وځه ده چا وځه ده شا مسله دی وی او کنه وای متاکي کوم على راي المصنفين المتاخرين مسلک نه ما المصنف فرایو ما او تقرا یا ده چاله د متقدمین هم دما مصنف خو ته ځان شو کنه څه تربګه برګورجي اوري بار نمبر حاشيه لکشن تو قولوا على راي المصنف وهو انها موضوعه بازاء امر كلي بدل حاشم بوش بشرط الاستعمال في الاشتراك نشته فالوضع صار عام والموضوع له ايضا كذلك ذيك هذا شيء ذيك هذا ها وزعامه بلی وضع بلی میراد کاره دا د متقدمین مسلک دی کنه وضع تا چاله نه لکه مو وضع تا چاله کو علاوه د هغه متقدمین په نسبت ولې خلک نه کوي مفهوم کلی وضع ها مفهوم کلی وضع رقم واحد دی کنه خلاص شو کنه ته کې مفهوم کلی میراد کوله د سروشته میراد کو کلمه جزئيات له وزن دلته من جزئيات له وزن مفهوم کلی له وزن ده څنګه وي فالوضع خطاوي کې سرتاو ها خطاوي کنه وای خرجو غزو خطاوي دلته په غلطه کوګه رسول الیه یمین کلام القدماء یمین په کوم نشته ما ته ګوره وهو مذهب القدماء يمين سبع وشي وزعب بعضهم دا متأخرين بخير إلى أنها موضوعة بإزاء جزئيات متعددة جزئيات تبروز دا چا مسلك
او دغه بعض بلحاظ امر کلی په لحاظ شاته او لحاظ ملاتت من سره ویلو هم د وزن ویل وصف وضع عام وصف شيء فالوزع عام وزع عام وزي شو كده انت بسكي انت خطا شيء ده انت فالوزع خاص وزدلت فالوزع عام والموزون له خاص الموزون له انت بيجي فالوزع خاص والموزون له ايضا كذلك ضرب يا الشيخ بلولك ها تسي فكار ده وها هنا كلام آخر دا دې کې په لاندې بس ها بل مسله دا کنه چې دا معنا نه معنا ان اتحد معناه كده معنا بس انا دې پاک کې دا تاسو کومه چې دې معنا نه ته معنا حقيقي اخلي چې معنا واحد حقيقي معنى واحد او کنه چې دا لفظ په مستعمليږي حقيقي او مجازي کنه کوم مستعمل فيه چې کوم دته چې اقيم مطابق واحد او مطابق چې له وحدت او د کثرت خبره کې د معنا مطابق کوي معنا ستاسو زړه تفتیش کومه د معنا راځي دا معنا مراد حقيقي معنا نمتش بشي ان اتحد معنا او چې معنا حقيقي واحد وان كثر كمانا حقيقي كثير مطلب بس او چې یا مستعمل فيه داخلي چې لفظ مستعمل حقيقي مجازي کنه فقط من معنا مستعمل فيه چې کوم دی واحد او بیا الکثره معنا مستعمل فيه كثير هر یو کې چې اخلي نقصان کې کته چې معنا حقيقي صحیح واحد دی صحیح نو زده عبارت معنا کولن لري مزه دا معنا چې کوم دا ان اتحد معنا او معنا حقيقي واحد نو فكذا وكذا علم وبدون متواتر جدا لكن سلاشه وان كثر سنتر مكه كما معناه حقيقي صح او معنا حقيقي خبر خو معنا حقيقي خسر ده نو زمير چې مخکې د فصاحت سره چې د سلف سرین چې کوم معنا تواخلي هغه ازمار د زمير سره ما غواړي کنه په ارجاع د زمير سره بجوز نو تاسو زمير اجه کسره کې معنا کوم معنا مراد ده معنا حقيقي كثيره نو بیا معنا حقيقي هذا مشترك سيده مشترك معنى حقيقي كثير منقول كم معنى حقيقي كثير وليه ذكر قبل النقل وبعد النقل ده بعد النقل ده معنى حقيقي شوي او چې تاسو نقل شو هم معنى حقيقي شوي اگر چې دا وزنه ودا نقل کول وزن بیا كثير كثرت چې دیونه جاج کثرت ښه دلته د واحد په مقابل كثير راغلی کنه چې مقابل راغلی د كثير نه مراد هغه ثلاث ولا اربع ولا مراد چې دیونه زیاتې دوم په کثرت کې راځي ښه نو غم بیا کثرت کله کوم څه جناشي کنه د حقیقت او مجاز دلته د کثرت ته نه لوشي دی حقیقي نه د بل مجاز نه تاسو نه پوښتنه نه چلو دلته کثرت د حقیقي او مجاز نه لوشي نه څه نه تاسو ما ته چې کسو کې تاسو یو معنا حقیقي کثیر حقیقت او مجاز کله کثرت ته نه لوشي د حقیقت د حقیقي معنی لوشي کوي هم حقیقي دی او مجازي نه مجازي نه کنه خیلی مجازي نه کنه البته شنو چې یې معنی چې دغه موږ له کنه سخر هغه له جدا جوړ شي یا هغه له جدا جدا نه وځي شي چې شي او شي له استعمال شي فرق اول ما تم شي ته مشهور شي جمع کول شي کاول کې کنه هم مستعملين کې مستعملين اول کې مستعملين دي کې مستعملين دا سره هغه حقیقت مجاز ده الله کسرت ته چارج ودا کسرت ته چارج متخوف شو تا ته پوښتنه ټول راغنه کې هو حقیقت دی معنا مجازي نه معنا حقیقي ولې کوي خو دا یو حقیقي او دا یو مجازي نه کسر شو نو دراسه شو د اقسام او د متکسر المعنى نه عد حقیقت او مجاز نه حد حقیقت او مجاز څنګه جعلت حقيقي یولا ومن لا یولا حقيقي كثير بقال وکته چې کثرت راغله کنه معنا مجازي سره مرګ ته موږ ماخي نو چې حقيقي كثير کنه نو سره بل خو سره مجازي من کثرت جوړ دي نه حقيقي ادیو مجازي نه نو موږ له کثره معنا حقيقي كثير نو حقيقي كثير چته کثرت چې راغله او هغه وجود راغله دی حقيقي دی یو مجازي نه راغله تفهم
نو حد د حقیقت مجاز د اقسام د متکثر المعنى صحیح نشو. دا په کوم صورت کې تا د معنا نه کومه نه واسطه او کته ته معنا مستعمل فيها دخل بس استعمال نه بدل استعمالي هغه تحقیقا یو کوسي تعویل مجازا اصل نو بیا التفکر څه شي کوم څه شي انت مستعمل فيه كثير ده كثرت عبارات بتاعنا فوق الواحدين وحدتنا سواء بتشتري انت مساله حل لكن بلغي بچقرا کوم خدای کوم ځکه دلته تاسو ترجمه کوزه ورته سوالات او جوابات ډیر اساني کې چې ته پوه دي او ايضا هم دارنګي بیا تقسیمو مذ مفرد ان اتحد معناه كمعنى مستعمل فيه چې کوم د ماته ګورا د دې مفرد سوا واحده وا مستعمل فيه واحده ستانه دلته تاسو کوم هغه منګه پس سره وستلو وزن سره وستلو دي سره وقت په دې معنی خپل واحده وګڼه ولې معنی واحده مدلوله كليا لا يخبل كما متقدمين خبر ده کنه تاخذ مسلك المتقدمين ده متأخرين خبره چي ګل ده په مسلک د متقدمین د تفتادانی او هر سره په خپل مسلک خبره کوي هر سره په خپل مسلک خبره کوي د دې متقدمین تفتادانی مسلک سو جهازه چلا وځي مفهوم کلی له وځي کله ولا كل مفرد مذکر نو معنی واحد ده معنی سره ده واحد هذا دلته ورته تقصي ثروت كان هل تمانا او تكاو مانا تكاو مانا وصفت ما مانا مستعمل فيه دلت واحدة ده ها ده دي متقدم بالنسبة دي تبتزاني وده متقدم بالنسبة مانا مستعمل فيه واحدة ده وزيخ واحدة ده كان تكاو مانا غطوص طيب إرادة كده مانا مستعمل فيه نوصل كانت دلته ته واحده وي کنه چې معنا مستعمل فيه واحد ترجمه کوم اما مستعمل فيه ده هذا متقدم څه مسلک او مسلک ځان تر مخته کړل بشد الاستعمال فيه سمنا معنا مستعمل فيه شو دي زیات دی هغه واحد کې کثیر دي ول واحد دي څومره دي دومره دي چې کثرت نه تواد ولا تساتل شه نه خبره ځان کوه بتاجي وإن اتهد معناه چې معنا مستعمل فيه واحد ها شوف ها هذا دين قوت مرض بدي واحد معنا نه کې داخل شو قوت لا قوت كم ليس قوته إن اتهد معناه دې په صرف ترجمه قدر کوم مثلا الله کچرتا معنا مستعمل فيه واحد هذا يزخد لنا ما تفهم دلت درجه وليه ما مستعمل فيه تمره كثيره ده تمره كثير کسته بچا چې د بل معنا کې نه زړه ونه شي ها تا هذا تا مخزي دا وزن نه لګول هذا بس ولهذا بدك تشتغل وتر ماكينه وتر هذا وزن جراتنا وتر وكانه وتر وزن جرات څه کو باسي څوک باسي ها هزار باسي هو ته شو باسي دا څه دي ته اخراج المخرج خرج والحمد لله وش بيفت ته کوم کار د پاره چې وزن تر اورته تکلیف تیرو ضرورت نشته امنان متوله به اختصار ده بیا د چا سچا جن متن تفتازانی تهذیب شن متن تروسه پر طالبانو ته قرآن مجید شن کې پس دی کوم خیر دی وس کولو کې مطلب شي اتفاق را ارسل په صفر کې ځړو کنه خبره ختم شوه اوس په سودایت کې دا چې طالبانو دنیا کې دیوبند مدرسې طالبانو د اصلي طالبان چې په دنیا کې وو چې هغه سبقونه او بل علمونه نشي کوم ده هر قسم علم به په خونه هغه به د دې شي ادوله کې فصل ضروري وسم په کوستان خلک دی تاسو ته خراج نه مخرج شو طار ما ارته مصیبت څنګه شو ته واحد المال كثير ته معنا حقيقي اخلي عد الحقيقه المجاز كسوره کې صحیح نشو
متکسر اقسام د خزما کې حقیقت او مجاز د اقسام د متکسر معنا نه عد صحیح نشو ٹھیک شو او که چې ته واحد ته معنا مستعمل فی اخلي نو په وزن سره اخراج د اسم اشارات او اخراج د مخرج شو دغه ته وته نه تاسو سره سوال تکته ګور وها هنا كلام اخر ها هنا جی اسم اشاره دا چاته اشاره کې متکلی کې ای فی تقسیم المفرد باعتبار الاتحاد المعنى باعتبار اتحاد المعنى وتكسره کړه په دې مقام کې چې مقام چې کوم دی تقسیم د مفرد دی چاته جی او په اعتبار د وحدت او د کثرت سره تقسیم د مفرد چې کې په دې مقام کې كلام آخر يوبل خبر او مشتا يعني يوبل اعتراض مشتا وهو أن المراد بالمعنى أي اعتراض داري چې مراد بمعنى سره في هذا التقسيم فدي تقسيم کې کړه اما الموضوع له تحقيقا يا معنى موضوع له حقيقي او مسلم او يا خدا شفاء او مستعمل فيه اللفظ يا چې لفظ پکې استعمال شي سواء كان وضع اللفظ بأزائه تحقيقا او تاويلا برابر ارعام مستعمل في لفظ استعمال شيء وزد لفظ غير معنى لا تحقيقا شيء لك حقيقي او تعويلا شيء لك مجازي تشوف لك مجاز کی تعويل خ نو دوی سن نقصان دی وفعل الاول كذا معنى حقيقه اخلي لا يصح عد الحقيقه والمجاز من اقسام متكسر المعنى اي اقسامنا صحيح شو پوه کنا افلا وعلى الثاني فثاني باندې کوم ثاني باندې مستعمل فيه تواخلي يدخل نحو اسماء الاشاره نحو څه کوي چې مصبرات کوم ناقصه ده پوه شي په اسماء اشارات کوم ناقصه او په هغه کې په موصولات کوم ناقصه على مذهب المصنف داخل بشي اسماء اشارات په مذهب المصنف متكسر معنى متكسر معنى کې تقل داخل شو اقسام متكسر معنى څه کله معنى مستعمل فيه كثيرا تشوين كسر معنى مستعمل فيه كثيرا هذا يا غلط كلام هذا كله تقل الأروت ويخرج عن أفراد متحد المعنى أو بوزيد أفراد متحد المعنى نيجلس في سنقصان ده وتنخواسم غرز دينو أخهم باقي داخلو كان وإننا فلا حاجة في إخراجها اشتدى حاجة ويستلو داريك إلى التقييد بقوله وزعن زكجي فإذن يكون إخراج المزمرات وأسماء الإشارات بنحو قوله بمثل قوله وزعا إخراج المخرج فهمت أو لا وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ما تقول شيء خبرتك داخل أشفاء جواب كيف رأي سؤال لكن جوابي جيدار چې ګوره چې دلته یو خبره تاسو ته وکم منګه ورو استادانو چې کوم دی په کتابونو د بلاغت کې په کتابونو د چا کې بلاغت کې په بحث د معانیو کې به تاسو ان شاء الله مسلمانۍ تلخیص کې متول کې او تاسو تراشي چې یو شعر یادېږي هغه چې کوم دی په سره یو شعر هغه یادېږي په یو مسله اوري کنه اوري جواب دې سوال ده چې زه دلته کار اخلم د صنعت الاستخدام کتابونو کې دایي تعریف داسې کیږي چې یو شی یو لفظ معنی دی دا هیڅ جوړه دی جوړ دایي طریقې یو طریقې اوله ده چې یو اول ذکر شي صراحتا ده د لفظ خپل زمانه نه یو معنی دی او چې زمير راځي کې په معنی یو دا چې دته دوه زمير راځي شي څو د یو زمير نه یو معنی ده بل زمير نه بل او ځوانه باقاعده البته دوه انسان کې شکړي په تلخیص مسلمانۍ به خو وضاحت کړه بهترین ان شاء الله زه ته پچته مو رسول چې تاسو دې نه راځي په مسلمانۍ چې کله ان شاء الله دې ورسول ٹھیک ده کله ته راځي کنه دلته زجي د دقه صنعت الاستخدام نه کار دا معنا نه معنا دې دغه یو ځل ذکر شو یو ځل دې معنا ته زمير راځي شی په کسوره کې نو چې دلته ما معنا حقیقت یو هاذا ونو په دې په ځان سره موږ ټیک ده او نو څه هم څه کېسته کنه تاسو دا ودم او چې کسوره درته څنګه کنه الته دې تساوه او دې جواب ته اشاره کړل کوم ځای کې تپانه وره ځان شم د عبد الله الدين ارسچو وین کسوره ها
أي اللفظ إن كسر معناه المستعمل هو فيه. إن تصادف هذه وبدونه يلتزم بيد التشخص والعين متواتر ومشكك متواتر فيوصلت أو مشكك فبصلت إن تصادف هذا بأن يكون صدق هذا المعنى كلها في الأفراد الأساسية معنى إيه الصدق تصادف هذا أصل إن تصادف أفرادي أفراد شركة مثلا كتلت أفراد مسائل أفراد مسائل من ربسة أفراد بقى ضغيق بدي مشكك كل مسائل أفراد ربسة مسائل دام بياض ودام بياض فالفرس كيهم بياض وبتاكي فسبينة قبلت بياض مسائل بياض مسائل أغيث في النمسي قبل سواء وتوضيه إن تساوى أفراد كده تشبه أبيض ذات من له البياض ذات من له البياض ذات ذات من له البياض وبياض كم ده عبارة الشنة هذا غنى كذا غنى هذا غنى هو شيء لون ترى مفردة بالبصري ده مفردة بالبصري ده سيد بيشتغل تصاد فرد هننجز لا يتسمى يعني يكون الصدق هذا ما بالكليات كما لا بس هي صدق تجيب لي فده كان برابر خبر بعدين تقول انت برابر لي فديك فاهمتين فالسلب من زين واساسه على وجه الاشديته وبتشي من فاسك بتشي من فكبرمان دي منسوبات زمان لا على وجه ده فرق ليه قولي انت فاوتت تداري متقابل شو هو شيء أنت تتفاوت هذا تتفاوت لأولية وأولويتك أن يكون أن تفاوتت أن يكون صدق هذا المعنى على بعض أفراده مقدما على صدق هذا الإخراج الآخر بالعلمية فده يتفاوت ما إذا يكون كده نفس بالعلمية متفاوت من دمنا أن يكون صدق هذا المعنى صدق بدل المعنى لكن ما تقول كل مثال لا يتشكل لك أبيض صدق بدل أبيض على بعض أفراده وبعض أفراده مثل بعضين مشان صدق بدل بعض لكن صدق ده موجودين كواجب تعلم الموجودين كواجب تعلم الموجودين كواجب ماشي ما ممكن أن تصير صدق ده موجودين كواجب تعلم